د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره او دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپي درته یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزېدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځ دا یې وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی که ستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش که ستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بش که ستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر راپېښ هغه ورته وی چې دا څه دی هغه صاحب زه وظیفه کوم خدای یاد هغه ورته ظالم دا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ الله دې کدا قدر علی چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو پټکی وکاږي ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی نو دا خود کفر الفاظ اشکون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پته کاله وشو چې دا وظیفه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه هغه ګډه او چلای په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس څه خبرې ما چې ته څنګه خدای اوس څنګه یادېدل غواړي ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګور د سپینګیرو بوډاګانو نه تاسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو مانه نو دا خو به وایي چې یوې مانه لیکن تاسو سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولی یو مانی دلیل لري ما به وینا نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مانی او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بس نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بس نه کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی تاسو خیال راغله نو موسی علیہ السلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې عزیزانو خفه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلط ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالي د جمعې په مونځ کار نه کېږي بجلیګر ملا پسې والله کم دا اخلاص بجلیګر ملا ځان له بچته د خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله